حضرت نو خبر کم دے طرح سے درے وا اقسام دا کفر اس بمم دلتا دا کفر اقسام کو کفر ستا وائی بلغت کی پٹوالی تا وائی کفر زمیدار تم لغت کے کافر ہوئے ذکر تخم پزمکہ کی پٹوی وګوره ته به ورته کافر نه وې هسې نه ته وې دا کافر دی او ته وې چې زما خو د معنا لغوي مراده ده نو دا اصطلاحات و مصطلحاتو کې لغوي معنا نی مراده معنا شرعي مراده نو ته به پې کافر شي لکه چاته د کافر وې نو هغه بیا هغه کې کفر نه تا ته راځي کېږي کفاره حدود کفارات تھی څه مطلب گناہ پټوي او په اصطلاح کې هم اقضا سره ولګوا التماس ویلو تصدیق النبی عدم تصدیق النبی بس هغه سره عدم قید لګوا بس دا کفر شو اوس د دې یو 15 اقسام دي یو تا کفر جحود وی کفر جحود چه پا جبا او پا ظلم کفر جحود نا دا بل مخی کا کفر جحود نا کفر انکار مخی کا یو دے کفر انکار چه ظلم و جبا دوارو سر دے تسلیم نہ کری کفر انکار چې پزړه او جبه دواړو سره تکذیب کوي انکار نه کوي زړه کې تسلیم نه کوي انقیاد نه کوي او په جبه هم تسلیم نه کوي انقیاد نه کوي کفر انکار شو او کفر جحود څه زړه کې معرفت شته او په جبه انکار کوي زړه کې معرفت شته او په جبه انکار کوي لکه يهوديان د مدینه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم نو کفر انکار خدای چې زړه نام انکار کوي تسلیم نہ کئی او جب نام او کفر جحود کم یو شو چی پزڑ کے معرفت شتا او پخلے باندې انکار کئی او دریم کفر عناد دیتا ہوئی چی پزڑ کے معرفتی پزڑ کے معرفت وی پخلے انکار کئی خو کل خلین اقرارم خیجی کل خلین اقرارم خیجی معرفت اشتا پزڑ کے لکمخ کی غندے کفر جحود غندے معرفت اشتا کلتی پخلے او پجب او پزڑ دوار انکار کئی معرفت اشتا پجب او پزڑ بدوارو انکار کئی او کل خلین خیجی اقرا لکه ابو طالب شو یا هرقل شو ابو طالب شو یا هرقل شو سلورم کفر نفاق چې زړه کې انکار کوي په خله اقرار کوي زړه کې انکار کوي په خله باندې اقرار کوي ذکر نہ منی اذا لقوا الذين قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون یاد بشي خبره کفر انکار کم یو شو زړه خله دواړو نه انکار شو کفر جحود کم یو شو زړه کې معرفت شته خو په خله انکار کوي او کفر عناد کم یو شو
چې په زړه کې معرفت شته په خوله انکار کې خو کله اقرار هم وځي زړه نه تصدیق نه کوي لکه هرقل یا دغه او بل کفر نفاق چې زړه نه انکار کوي خوله باندې اقرار کوي او یو د کفر زندقه کفر زندقه کفر زندقه څه ته وایي وجب خپل دواړو اقرار کوي وجب زړه وجب اقرار کوي داسې وایي وجب اقرار کوي دعوه د ایمان لري لیکن تعویلات کوي په نصوص متواتره او کې نصوص پرې دا او نصوص تعویلات کوي په دلایل قطعیه او کې فاسد تعویلات فاسده کوي چې کوم متواتر روایات دي متواتر په الفاظو کې یا په مفهوم کې کله الفاظ متواتری کله مفهوم متواتری ای کی تعویلات فاسده کوي زه مثال دل درکم تاسو پوه شئ د مرزا غلام احمد د قرآن شریف ته ترجمه کړې ده یو زوی د مرزا بشیر الدین نو یو ته مشر تفسیر کبیر نوم ورته اخلي او د کشر ول تفسیر صغیر نوم اخلي ناغي د بعض سور او داسې معنا کوي هغه وی چې اذا النجوم څنګه دې ان قدرت کم ځای دی و اذا النجوم انكدرت تاسو اذا النجوم انكدرت مون خدا سے وایو بلکہ متواتر تشریح دا سره احادیث و اجماعی چې اسمان به ایسا سما فطرت ته وسره چې اسمان به ټوټه ټوټه شي استوري بخړ شي سمت د استور نه خدای انور د انور لار ختم شي استوري ختم اسوي اذا النجوم انكدرت چې بجلی وړې زیات شي استوري به د شپې مخالف کوي بجلی و زیات شي ستوري به بیا نه ښکاري واقعي زه تاسو یو ناشنا نکته ویم په مکه مکرمه کې په حرم پاک کې مونږ بر اسمان ته ګورو مونږ له ستوري په نظر نه راځي د شپې لایټونه ډېر زیات اذا الوحوش حشرت وی چړیاګرې به جوړې شي نو دا وحشي حیوانات بلته راجمع شي اذا الوحوش حشرت اذا البحار سجرت او په دریابونو کې با کشته ګرځي بحري اغه نه به ورخيږي لوګي بګي اذا الصحف نشرت رسالونه او اخبارونه بر اخبار شي دا ګور دا هغه تعویلات چې بالکل فاسد دي دا ګوره یوازې زمونږ نص متواتر نه دی ښه څنګه په دې قرآن په دې الفاظ او اجمالا نو بعض مفاهیم هم اجماعا ثابت دي اقیم الصلاة څنګه په لفظ اجماع چې دا د پیغمبر علیه السلام نه ثابت دي تواترن د دې د معنا تواترن مونږ ته ثابت ده تواتر هغه اسانی دي پرې تواتر د طبقي منتخب چې مونږ ستوي مونږ ټول مخ کې طبقې نه مونږ غشترغي د مخ کې طبقې نه غي د مخ کې طبقې نه دور پسې او تقیم الصلات معنا که څوک په دعا سره کوي جوړ دي خو خپل معنا دعا ده کافر به وته ولې دغه د معنا متواتره او د تاسو یو ناشنا خبر وکم مامون الرشید زمانہ وا مامون الرشید یو خارجي ولا الخوارج والا نو مامون الرشید ورته تاریخ الخلفاء کې شته نو مامون الرشید ورته وی خارجي تا وی ما حملك على خلافنا ما حملك على خلافنا مونږ دا کافر ولې وې سچي باعث کتار على خلافنا زمون په خلاف باندې قال آیه من کتاب الله
آیت ته کتاب الله مونږ پستا په خلاف باندې اوچت کړی. قالوا ما هي سچې آیت کوم یو دی؟ ما حملك على خلافنا؟ قال آیت من کتاب الله. قال ما هي؟ آیت څه دی؟ قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. تاسو د الله په احکام عمل نه کوئ، څوک د الله په احکام عمل نه کوي کافر دی. وایي به خبره څنګه شو؟ قال هغه آیت څه دی؟ قال هغه معتزلي هغه خارجي ورته وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال ألك علم بأنها منزلة من الله؟ قال شابسي ألك علم تبدي بوي أنها منزلة من الله تعالى كذا يد خدينا نازل دي تو سو کوئی چی دلیل دیتا اصل سب ہوئے. قال ألك علم بأنها منزلة من الله تعالى؟ قال نعم علم مشتا. قال وما دلیلک؟ کہتے ہوئے چې ما د پیغمبر نه اورېدلې دي خدا خود نه دی اورېدلې خارجي، او کہتے ہوئے چې ما د بل چا نه هغه د بل چا نه خبره واحد دی. قال ألك علم بأنها منزلة من الله تعالى؟ قال نعم. قال وما دلیلک؟ دلیل دې څه دی؟ قال اجماع الامة. ویږي په خبره. قال اجماع الامه د امت اجماع د په خبره کدا نازل دی. او سوي ورتاغا وی فكما انك رزيت باجماعهم في التنزيل، فكما انك رزيت لك تسنگ ته خوشاله باجماعهم في التنزيل واجماع د خلق په دې چې دا آیت منزله ده، نو فرض عن اجماعهم على اجماعهم بالتاويل. فكما أنك رزيت لفظ آیا فكما رزيت بإجماعهم في التنزيل، فكما رزيت بإجماعهم في التنزيل پدې خود اجماع معنی چې دا قرآن منزل دی، نو فرض بإجماعهم في التاويل. نو تاویل یې ومنه کنه اجماع خبره ده چې دینه کافر نه مراد. من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر د قبیله نه. اجماع په دې خبره چې څوک د الله په فیصله ونه کی په قرآن باندې مثلا نو فاسق خو کافر خو نه دی، بلکې کې فاسقون راغلي، بلکې کې ظالمون راغلي. خو زجرن د نور معنی همشتا، خو زجر ورکړي لکه من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر کې چې څنګه زجر ورکړي. ویږي په خبره یا هغه ذکر راځي چې لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ليس بمؤمن. فكما رزيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم بالتاويل. وجده ورته څنګه اوې نو بس قال هغه سوي صدقت يا أمير المؤمنين والسلام عليك. صدقت يا أمير المؤمنين یا خو نه مانا کافری ورته وي او چې دا خبره یو کړه پوه شو صدقت یا امیر المؤمنین والسلام علیک. حاصل د خبره څه دی چې ګورې دا یوازې الفاظ د نصوص نه دي، مفاهیم هم بعضې متواتر دي. نو که الفاظو کې څوک تعویلات کوي نو په خو تعویل زیات په الفاظو کې نه کېږي، عموما تعویل په چا کې کېږي؟ په معنی کې کېږي. نو بعض حضرات وی دا معاول دی او معاول کافر نه دی وای، او تعویل یو بطن وسیع لري، دومره وسیع هم نه لري چې مرزا غلام احمد دی په کافر نشي، دومره وسیع هم نه دی چې پرویز دی په کافر نشي. نو بعض مفهوم متواتر، بعض مفهوم اقیم الصلاة مفهوم ماته متواتر الزکات، او یو خو هغه دي چې روایات پکیم تواتر ته رسیدلي اقیم الصلاة معنا کې، سندن هم متواتر دي، خو د تفصیل د صلات خو که اسانید ته لري کې نو ما د متواتر سلور قسمه درته ویلي، یو طبقه د بل نه بل د بل نه بل د بل نه د قصه تواتر سره اخلي. په دې خبره د ما پوهیږي
نو حاصل څه شو مولانا صاحب چې زندقه څه ته ویل کېږي هغه تعویلات فاسده چې مخالف وي د نصوص متواتره یا د نصوص قطعیه او یا د هغې د مفاهیمو بس مفاهیم که نه به خپله ترې معلومېږي دې ته کفر زندقه وایي دا خو د کفر اقسام شو اوس به لږ مخکې لاړ شو یو بل مبحث دا ما درته ویلی و بل مبحث څه و مسله د زیادت او د نقصان د ایمان داسې ده مسله د زیادت او د نقصان د ایمان مولانا صاحب دا په دې مخ کې مبحث باندې بنا دی بس چې کوم حضرات د دې قایل دي چې ایمان مرکب دی هغوی د زیادت او د نقصان د ایمان قایل دي او چې کوم حضرات د ایمان د بسوطت قایل دي چې ایمان بسیط دی د ایمان د بسوطت قائل دی چې ایمان بسیط دی نو هغوی د زیادت او د نقصان د ایمان قائل نه دي زما په دې خبره پوهېږئ که نه ګوره ما ته وګوره چې کوم شی مرکبي دغه دلته یاد وساته وروستو پې ټول باب په دې مبحث بنا دی اوس چې کوم شی مرکبي نو که اجزا زیات شو دیم زاید شو غټ شو او که اجزا کم شو دی کم شو یو کتاب 100 پاڼې دی او د یو 200 پاڼې دی 100 پاڼو والا انقص شو او 200 پاڼو والا څه دی ازیات شو زیادت د اجزاو سره زیادت په شي کې راځي او نقصان د اجزاو سره نقصان په شي کې راځي نو چې څوک ایمان مرکب وای د تصدیق نه د اقرار نه د عمل نه مرکب دی څوک یې مرکب وای معتدله څوک یې مرکب وای خوارج شابسه څوک یې مرکب وای ائمه ثلاثه او جماهیر محدثین مرکبی وای خو زائده ورته وای اقرار او عمل تا پرون تیر شو نو چې دی مرکب وای نو چې څومره اعمال زیاتېږي لیکه زیاتېږي څومره ایمان به زیاتېږي څومره نیکي او اعمال زیاتېږي نو ایمان به زیاتېږي او چې څومره اعمال کمیږي ایمان به کمیږي ما خو پرون ویلو چې ائمه ثلاثه او جماهیر محدثین هم عمل او اقرار ته جز وای خو جز دای درته جز وای کنه یو زړه جز دی او د سر جز دی دا اصلي دی یو ګوتې دی ګوتې اجزا د مادي که نه دي نو ګوتې خودي خو که لرې کې نو کل خو به نه ختمېږي هلکه یو نقطه خارجي جمله معترضه درته ویم لیکې مه ځان سره خیر دی خولې نه مې یو ټکي ووته چې که چېرته ګوتې کم ختمې کړې نو شی انسان نه ختمېږي لاس دې پرې کړې نو انسان نه ختمېږي نو تا چې مشهوره قاعده ویلې چې انتفاع د جز مستلزم د انتفاع د کل ده انتفاع د جز مستلزم دی انتفاع د کل لرا دې طرح بس کوم نو په دې قاعده دې پوهې کوم انتفاع د جز اصلي خو مستلزم د انتفاع د کل لرا شک پکې نشته سر دې ته لرې که بس خبره خلاصه شوه او انتفاع د جز زائده دا مستلزم د انتفاع د کل من حيث انه کل من حيث انه کل چې لاس دې پرې که نو هغه زید پاتې شو چې لاس وسره یې نه که نه چې ګوته دې ته پرې کړه نو هغه زید پاتې شو چې ګوتې والا زید دی اوهو نو انتفاع د جز مستلزم د انتفاع د کل لره خو چې کل من حيث الکل والی چې کل من حيث دا ناشنا ټکي مې درته وي چې کل من حيث الکل والی کل من حيث الکل خدای چې ګوتې هم پکې وي لاس هم پکې وي نو دا هغه زید پاتې نه شو چې لاس ورسره دی اوس دا هغه زید پاتې نه شو چې ګوتې ورسره دي یا اونې نه څانګې دې پرې کړې نو اونه پې خو ختمه نه شوه یو لس څانګې پرې کړې نو خو نه ختمېږي سورې هم نه ختمېږي لیکن هغه اونه چې د دې څانګو سره متلبسه وه هغه اونه باقي پاتې شوه نه من حيث الكل والا نو ستا د نحوې وغیره قاعده به محفوظ پاتې شي بهر کې دا خو یو خارجي نقطه مې درته وې نو حاصل څه شو چې څوک د ایمان د ترکیب قایل دی
لکه معتزله شو، خوارج شو، جماهیر محدثین شو، ائمه ثلاثه شو. هغې وي الایمان یزید وینقص، الایمان یزید وینقص. هغې وي په زیادت او په نقصان د اجزاو باندې زیادت او نقصان په ایمان کې راځي. اجزا زیاد شو نو ایمان زیاد شو، او اجزا کم شو نو ایمان کم شو. او دلائل امام بخاری رحمت اللہ علیہ را روان دی نستو روڑی، دلائل طول را روان دی. کم دے را روان دی دلائل؟ لیزدادو ایمانا مع ایمانهم، لکدان سرم بدغ ہوایا لیزدادو ایمانا مع ایمانهم وزدناهم هدن ويزيد الله الذين اهتدوا هدن. هدن نمرد دی ایمان اخلی. ويزداد الذين آمنوا إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. دغه ور سره بیا ځان سره نوٹ کوا دې دلایل. او چې څوک ایمان ته بسیط وایي، لکه موږ ورته بسیط وایو، مرجئام ورته بسیط وایي، پوهیږئ؟ جہمیام ورته بسیط وی، اغي وی ایمان زیادت او نقصان نه قبلای. ولی یو بسیط شی کې زیادت نقصان راتلی نشي. زیادت په مرکب کې راځي. ما وی چې زیادت د اجزا او پکې راشي، زیادت د اجزا نو زیادت په ایمان کې راشي. دې کې زیادت د اجزا او راځي نه کنه، اجزا نشتا، اجزا نشته د سرنا. نو چې اجزا نشته زائد ورته څنګه وې؟ دا زیادت خو ال په شي کې راځي چې اجزا زیات شي، نقصان ال راځي چې اجزا کم شي. نو د دې اجزا نشته، نو چې اجزا نشته نو زیادت د کم راغی. ادي اجزا نشته نو نقصان د کم نه راغی. الکه جزء لا يتجزا، اې کې زیادت او نقصان راځي نه، ولې نه راځي؟ اجزا نه لري. کته دا جز بغړ شي، چې غړ شو بیا جز لا يتجزا پاتې نشو. که غړ شو اجزا ولا رال بیا جز لا يتجزا پاتې نشو. نو ایمان ته چې څوک بس ګور په مخ کې بنا شو، بس ائمه ثلاثه خوارج او معتزله ایمان ته ابوی سوی ایمان زیادت او نقصان قبلی. ولی ایمان مرکب دی، او هر مرکب په زیادت د اجزا او په نقصان د اجزا او زیات کیږي، ناقص کیږي. او زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اهل التحقیق مرجئه جهمیو په نسبت باندې ایمان کی زیادت او نقصان ناراضی. ولی ایمان تصدیق دی فقط، پرون تیر شو فقط تصدیق، عمل او اقرار ولا شرطونه او اجزا نه. مرجئه مو تصدیق وای، جهمیه ورته معرفت وای. لاغي پر ایمان بسیط ته، زمونږ پر فقط تصدیق ته، در سره تعلق ته، زو اجزا نه دی. نو دا ذکر زیادت او نقصان نه قبلای. زما دلائل پرون تیر شوی دی، زما دلائل کم دی تیر شوی دی. ما چې پرون کم دلائل د ایمان د تصدیق وی هغه زما دلائل دی. پرون چې ما وی چې ایمان څه د ویل کېږي فقط تصدیق ته دغه به دلیل دی، تصدیق زیاته او نقصان نه لري. پرون چې ما وی چې الله پاک لومبي مخاطبین د قرآن کافرانو ګرځول، او کافرانو تو یا ایها الناس آمنو، آمنو ایمان راوړې. نو هغوی د ایمان نه کومه معنا پیژندل؟ اعمال خوبونه کوم معنا پیژندله؟ تصدیق. نو کته وی چې ایمان تصدیق او عمل ته وی، نو عمل خو هغې د سر نه پیژندل، لومبی زمانه وه. نو خطاب بالمجهول شو. معلومیږي دا چې ایمان تصدیق دی، او تصدیق بسیط کې زیاتې کبې نه قبلی. یا اغا نصوص تی پکنو نصوصو کے نسبت دا ایمان قلب تشوی دے، نسبت دا ایمان قلب تشوی دے. ولم قالت الاعراب آمنا ولم تؤمن قلوبكم وقلبه مطمئن بالایمان هل لا شققت من قلبه. نو چکم نصوصو کے ایمان نسبت قلب تشوی دے، دا ہم زما دلیل دے. ولی ایمان تصدیق شو، قلب کے اعمال نوی. قلب کسی بھی لکا شبہ
تصدیق وی او چې تصدیق شنو تصدیق بسیط ذو اجزاء نه دی لہذا زیادت او نقصان نه قبلای زما اغم دلیل چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات عمل بعطف کبچا باندې فآمنوا زید و عمرو جاءني زید و عمرو دواړو کې مغایرت دی کنه دی پرون چاوي حکم یو دی حکم دی ما حکم غلط نشته حکم خو خود یو دی چې زید و عمر دواړه برازي نفس زید و عمر یو شی دی جدا جدا شی دی جاءني زید و زید دا ویل شي معطوف لکه تغایر اخو یو شی شو جاءني زید او د زید لقب چې دې څه شی دی لکه لقب مدنی دی زم جاءني زید و مدنی الکه دې څه مطلب شو بعض حضرات دلته یو جواب کوي خیر دی به کومل ته پرېخو وی داوا به د عطف تفسیر د پاره کو داوا بچا د پاره کو عطف تفسیر نو عطف تفسیر کې بیا د ثانی مغایر نی عطف تفسیر کې ثانی مغایر نی عطف تفسیر وکړو نه 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 عمل الصالحات عطف تفسیر نه دی بیا خو بس صرف عمل ایمان شي تصدیق باندې شي عمل د جوارح هغه ته وایي عمل کوم عمل ته وایي شابه سي د جوارح عمل ته وایي نو بیا خو عمل الصالحات نیکی کوي نو بیا به ایمان فقط عمل شي ایمان به فقط عمل شي تصدیق به دی وځي خلاف الاجماع کار به وکي نو معلومه ده شو چې عمل عطف په ایمان دی نو جز بکل نه عطف کیږي جز بکل کہ ایمان دے مرکب کنو جز بکل باندې جاءنی زید ورأسه زید راغه او سره امراغه دوست خبره جاءنی زید وبطنه اخو امراغه او خېټم ته مخ کې منډه والے دوست خبره ده لکه بطن خو دې راغه بطن پکې خپل راغه ما یقول به الاحمق بده خو احمقم قولونه کی نو معلومه ده چې ایمان جدا ده د عمل نه څه شو تصدیق شو تصدیق ذاته کمه نه قبلی بسیط ده فعل القلم ده من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ایمان شرط شو ده عمل کل د جز د پاره شرط نه ګرځي هم زما دلیل ایمان فقط تصدیق ده وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا التعمل نفي شوي دي بیا مرتب مؤمن ویل دي دغه نصوص نس معلومه شو پرونونا شابته چې ایمان څه شي دي تصدیق فعل القلم او تصدیق زیاته کبه نه قبل بسیط شي دي دغه زما دلایل اوس مولانا صرف دي دلایل نو جواب وکړ نو اخو بخپل خپل ځای کې اوس رواني جوابونه خو یو جواب درته مزیدار غوندې وکړ چې دا پکینو نصوصو کې راغلي دي چې ایمان زیاته او کمې قبلې د دې زیادت او د نقصان نه زیادت بحسب الكيف مراد ده نه بحسب الكم زیادت بحسب الكيف مراد ده نه بحسب الكم دا اعراضو په اقسامو کې ویلي دي یو ته کیف وي بل ته کم وي کیف حال سره لګيږي کم مقدار سره لګيږي کیف حال سره لګيږي کم چا سره لګيږي مقدار سره ما تا ګورا د بوتل کې وب پرتی دي او د ګلاس کې وب پرتی دي د بوتل وب زیاتی دي د ګلاس د وب پر نسبت پس کې زیاتی دي په مقدار کې د بوتل اوب ازید دي په نسبت د ګلاس اوبوتا د بوتل اوب ازید دي په نسبت د ګلاس د اوبو پس کې زیاتې دي په مقدار کې دي تک کم وای ته کم وای او ما تا ګورا بل مثال صدر کوم دا زما د جامو تا ګورا زما د جامو تا ګورا او زما د رومال تا ګورا اینه اخکاری درتا کم یو زیاد تے و کم کم دے پسپین والی کی رومال رومال پا نسبت دا جامو زیاد چو لفظ زیاد میں ہوئے زیاد سپین دے سمیں ہوئے
زیاد سپین دی. اوس دا زیادت په اعتبار د مقدار نه دی، دا په اعتبار د چا سره دی؟ کیف سره. کیف سره. اوس ګوره اصل تعبیر کوم، هلکه دا زیاد سپین دی دا کم. اوس دلته بل شان تعبیر به در کومه، ویم دا رومال اشد بیاضا بالنسبت الی القمیص. څه لفظ مې ووی؟ اشد بیاضا. چاش کتل خو نه دی چې دې کې 15 منه رنګ دی او په دې کې 2 منه رنګ، دې کې کیلو رنګ دی او دې کې نیم کیلو دی. اوهو، او الته کې تلمه چې دې کې 2 کیلو اوبه دی او دې کې 1 کیلو دی. الته دا نشم ویلې چې دا بوتل اشد ماء بالنسبة إلى الكأس. اشد ماء بالنسبة إلى الكأس نویما بلکہ سویما ازید ماء بالنسبة إلى الكأس. او دلتا ازید لونا نویم بالنسبة إلى القمیص بلکہ سویما اشد بیاضا بالنسبة إلى القمیص. اوس پہ پیچوے که پدیم پہ نشوے. نو زیادت سو قسم شو، کم کم بحسب الکم مقدار فسر کو خکاری ماتا، او بل بحسب الکیف، بحسب الکیف. ما یو دون رنگ روڑو دومر رنگ سپین جامع لمی ورکا خو جامع پہ ڈیر آوا تقسیم شو. دون پوٹے میں روڑو رکوٹی رومال لمی ورکا، پوٹے جامع داغی نکم رومال پہ رکوٹی خو بسپین شو. ہوئی گئے یا دا خلو خل کب دا صوبہ خڑا وا نو ما پاو رنگ پکی واچو، یو گز دام دو یو گز رومالم دے، یو گز دام دو یو گز رومالم دے، یو پاو میں دل تم واچو پاو میل تم واچو. خدا خڑا وا پورا سپینا پہ نشوا او آغا سوا سپینا و نو خب سپینا شو. نو دے کے سوک دیتا مقدار کے عرف تا نگوری کہ رنگ زیاد تے ہو کہ کم دے. ہاں چیتا دکاندار لراش ہوتا ہوئے دا صوبر علا رنگ کا او غدر رنگ کڑی بھی خوب پورا پاک ہے نہیں. نو خلق دا نه وي چې رنگ دی ولا کم ور کړی دی. خلق ورته څه وایي؟ وایي ښه رنګ دی نه دی کړی، ښه رنګ دی نه دی کړی. ښه رنګ دقه شی ورته دا نه چې دی کې د رنګ کم اچولی دی، ښه رنګ دی نه دی کړی. کیدای شي معیار د رنګ خراب و، کیدای شي څه شي ولکه معیار د رنګ خراب و، کیدای شي معیار یې خو د هغسې صفایي ورته نه ده کړې کومه چې پکار وه، کیدای شي اوبې خړې استعمال کړي وي، کیدای شي کم کیمیکل ورسره نور استعمالېدل هغه کیمیکل یې ورسره نه استعمال کړي، کیدای شي لوړې ولا کم ورکړي الی غیر ذالک. حاصل څه شو؟ یو زیادت بحسب الکم، یو زیادت بحسب الکیف. نو زه څه وایم چې دا کم کې زیادت راغلی دی، دا زیادت په اعتبار د کم سره نه دی، دا په اعتبار د چا سره دی؟ د کیف سره. کیف دنما کم والا نه منم، مقدار په مرکب وضو اجزا کې راځي، او کیف والا منم. هته ګوره ایمان د ابو بکر صدیق او زما ایمان منځ کې څومره لوی فرق دی. دا به نه وایي چې د ابو بکر صدیق ایمان زما د ایمان نه زیات دی، ځکه دواړه تصدیق دی، تصدیق خضوع اجزا نه دی، نو زیادت بحسب الکم نه لري. خدا ویلی شي چې ایمان ابي بکر اشد اذعانا اشد تصدیقا بالنسبة الى ایمانی. بل تعبیر حکم چیتا پہ پیش ہے تا دے زیادت پہ حسب الکیف نا کمال ورتا ہوئی. سورتا بھی لکھی گی دا رومال چے دے دا کامل سپین دے پا نسبت دا دے صوبے دام سپین دے خو ناقص، نو دا کامل خلقت بل قسم گرداولے خو بل قسم ما گرداوا دوم اقا دے. ایمان دا ابو بکر کامل دے پا نسبت دا ایمان زما، ایمان دا ابو بکر کامل دے پا نسبت دا ایمان اگر بحسب الکم مقدار ما خلچ اگر لس من دے و زما ایمان 15 من دے، اگر یو من دے و زما ایمان نیم من دے. لیسا ها کذا ولی تصدیق دے او تصدیق زو اجزانی نو تسنگ مقدار کی زیادے و کمی راولے. نو چی کمو کرا غلی دی چی ایمان اگا زیاد زائد دے او یا ناقص شو نو پا کمی اعتبار با خلما بحسب الکیف. او یوا او دویم خبر صدا پا اعمال دا ایمان چی سونا اعمال زیاد کئی نو اغمر ایمان کامل کی گی، او چی اعمال سونا کم شو نو ایمان ناقص کی گی و نقصان زد دا کمال خواہ بحسب الکیف بحسب الکمنا.
دا یو جواب. دویم جواب درته وکم، هلته د زیادت او د نقصان نه مراد زیادت او نقصان په نور د ایمان کې دی. د ایمان رڼا، نور د ایمان. نور خو اثر مرتبه په ایمان وي. د چا ایمان ډیر مضبوط دی هغې رڼا به ډېره زیاتی، د چا ایمان لږ مضبوط دی رڼا به لږی. افمن شرح صدره للاسلام، داسې دی افمن شرح صدره، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. افمن شرح صدره للاسلام، شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. څومره چې ایمان کامل شو سړی نیکۍ زیاته کوي د هغه د ایمان نورانیت پیدا شي. د ایمان نورانیت په زړه کې هم سړی محسوسوي او آثار خارجي هم پې مرتب دي. نیکو ته ډېر شوق به کېږي، ګناه نه به دې زړه تورېږي، یقین به نور هم محکم کېږي او په مصیبتونو تکلیفونو کې به دې هېڅ قسمه تزلزل به نه راځي. مصیبتونو تکلیفونو کې تزلزل به نه راځي، دی بوی دا بس مقدرات من الله دي. وکذلک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته انشراح د ایمان، نور د ایمان. دا چې کوم مرتد شوي دي د یوې ورځې او دوه ورځو د هغې نور نو په زړه کې، ایمان و خو د ایمان نور نو، د ایمان انشراح نو، ټک واپس لاړل. نو زیادت په نور کې شو. یا بل وای زیادت په سکینه کې دی. سکینه یو خارجي شی دی، اطمینان. سکینه یو خارجي شی دی، څه شی وی لکه اطمینان، سکینه. نور جوابونه شته اب خپل مقام کې کو، بس دلته دا دونه کافی ده. نور جوابونه شته اب خپل مقام کې کوم، دلته کافی ده. نو دا یو مسله وا د زیادت او د نقصان. سبا را روان دی هغې کې تفصیل کوم. بل مبحث څه پاتې و؟ اسلام. اسلام په لغت کې څه وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي؟ په لغت کې څه ته وایي، اصطلاح کې څه ته وایي، او نسبت د اسلام او د ایمان څه دی؟ اسلام په لغت کې هم مطلق انقیاد ته وایي. اسلام په لغت کې مطلق جاتا وای، انقیاد ته وای. قرآن حکیم کې الله فرمایي اسلمت، کم دی دی ووصى بها، دینه مخکې دی ابراهیم بنیه اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه دغم پریدا، دغه پریدا، دغه پریدا بلکو. فلما اسلم وتله للجبین، دا ډېر مزیدار دی. فلما اسلم، دا نه چې دا مخکې مؤمنان نو اوس ایمان راوړ، یا مخکې مسلمانان نو اوس مسلمانان شو. فلما اسلم چې دواړو د الله حکم ته چې کوم معین و چې ګډه زوی حلال کا، پلارم وی بدقه دی چاړه پې ورله، او زوی هم وی چې بالکل بابا والا وا حلاله وا. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. نو سوی ورته فلما اسلم، سمانا مې د اسلام لغوي وکړه انقیاد. فلما اسلم، فلما اسلم انقیاد ظاهری ښه، باطنی کې وی کې نه مطلق دا، بس انقیاد و ظاهر ور سره ملika. انقیاد مطلقاً، انقیاد مطلقاً قید ما ہوئے کہ ظاہری بھی کہ باطنی بھی کہ دوارا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. التم انقیاد ظاہری و باطنی نو، او دا ابراہیم علیہ السلام او دا اسماعیل دی کہ ظاہری ہم و باطنی ہم. فلما اسلم،
دوارو انقیادو که سر تسلیم خم سر تسلیم خم سر تسلیم انقیاد والا خم لاندی کی خم کوگوالی تا وی خم سر تسماتا گورا سر تسلیم خم فارسی بانن خکل مانا کئی سر دا تسلیم خلق چی تسلیم کئی پخپی سر نکی جسو کوئی دا خبر منی که نمانی لخپانو ندبئی او نه لاس دبئی سکی دا خبره منی کنا دیوئی خوشی پہ دی کسی چا اشارت شو تسلیم او دا کتوالی تا پارسی بنان سوئی خام کوک شو سر تسلیم خام فلما اسلم وطلہو للجبین طلہو کے فاعل ابراہیم علیہ السلام دے نو اغم چاڑا واغشتا او ہو ضمیر اسماعیل تدے او للجبین اغم متبع شو دا معنی لغوی او پیستلا کسی طویلی کی عدم انقیاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب انقیاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما جاء به انقیاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الت تصدیق و دلت سے چہرہ گئی انقیاد یا رددید دمر تعریفات علماء کڑی دی چیز دا تنشم بیدے او دا طول معال یو دے انقیاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل ما یا فی جمیع ما جاء به انقیاد جسرات دلکڑی کہ انقیاد کوما انقیاد عام دے کہ ظاہری بھی لکہ اعرابو کڑی دے کہ باطینی و ظاہری دوارو لکہ منگا کہو او سو کوئی اطاعت الرسول توائی اطاعت اللہ والرسول توائی سو کوئی اطاعت اللہ والرسول بیا عام دے کہ صرف ظاہراً بھی لکہ منافقین کئی او کہ ظاہراً باطناً دوارے چی منگے کہو یو شے دے ہوئی گئے اور سوکی اگد کئی خدا آغا لکم خوی ویرا لکم خوی ویرا انقیاد اللہ تعالی بقبولہ رسولہ انقیاد اللہ تعالی بقبول رسولہ کلی کی نم لکھا انقیاد اللہ تعالی بقبول رسولہ والتلفظ بکلمت الشہادت کلی کیوں لکھا انقیاد اللہ تعالی بقبول رسولہ والتلفظ بکلمت الشہادت والاتیان بالمأمورات والتجنب عن المنکرات اوہو خبر دے روک دکڑا انقیاد اللہ تعالی بقبول رسولہ یو کارو کا دا ٹول مجرور کنو دے بیلان دے بیگو فاغی انقیاد معتف کوا دا سے بشی انقیاد اللہ تعالی بقبول رسولہ والاتیان والتلفظ بالشہادتین بالتلفظ شو والتلفظ بالشہادتین والاتیان بالمأمورات والاتیان بالمأمورات والتجنب عن المنکرات کدا غوگت ویم ستاخ وخدا او کہ اطاعت اللہ والرسول دا مراد جو کنا او بالمسوے لنبے انقیاد النظم فی جمیع ما جاء به مجیئه دا خوی معنی لغوی اصطلاحی وجد مناسبت ظاہر دے وجد مناسبت خو بدیہی ظاہر دے اس نسبت پا ما بین دا ایمان و دا اسلام کے سدے نسبت سدے امام مالک رحمت اللہ علیہ شافی معتزلہ خوارج محدثین جماہیر امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ معتزلہ خوارج مالک شافعی
معتزله خوارج جماهیر محدثین هغه وی دواړه متصادقه مترادفین دي مترادفین دي مترادفین دي او دلیل سره كما قال الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين التوي مؤمنين میں وستل لوط علیہ السلام چکم مسلمانان اغا سمر و اغا مؤمنین فما وجدنا صرف دغا لوط علیہ السلام کورنے و بل سوکنو ام خدے پکنوا فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين چی اغا لوط علیہ السلام کورنے و فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين چی کم وستل اغا مؤمنین و مسلمین و کوئی گے پا خبرہ دے غٹ دلیل شو نورم شتا بخاری کے برازی نورم شتا خدا یو کافی دے سو کوئی چھے متباینین دی ادھرے کہتا یو بلم در طویب یو دلیل بلم لکا دا دے مخکنی دا پاری یو بلم لکا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ استاسو پا اللہ باندی ایمانی فعلیہ توکلو ان کنتم مسلمین یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ قرآلتا آمنتم کی ایمان در کی نسو چلو کئی فعليه توكلوا إن كنتم من المسلمين ان كنتم مسلمين ان كنتم مسلمين ہاں سو کوئی جدا دوارا متغایران دی متباینان قیل سروایا دلیل سدے قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ایمان نشتا و اسلام شتا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لم تؤمنوا ایمان نفی کو لانتا خیر دی مسلمانان وائے ایمان نفی شو او سو کوئی چے ایمان او اسلام کی عموم خصوص مطلق دے سو کوئی پا مابین دا دوارو کی نسبت دا عموم خصوص مطلق دے حلقہ دا قالت الاعراب ویت رہتا پورا ہوا ہے عائشہ بسے یو نقطہ پا کرالا لخیر خارجی وورا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم عمل سشین دی ایمان بکم دیتا داخل ہے قلب تب داخل ہے معلومی کی دا چی ایمان تصدیق دے تصدیق بسیط تیز و اجزاء نہ دے زیادت نقصان نہ قبلوی نا نقطہ مواجہ والا مخکلال شوا بل سو کوئی چی ایمان او اسلام کے نسبت دا عموم خصوص مطلق دے ایمان عام دے اسلام خاص دے ولے لأنه فسر الایمان بالاعتقادیات فنصوصو کے جسم تفسیر دا ایمان شوے چا سر شوے دے
اعتقادیات سرا. فسر تفسیر شوی دے دا ایمان، فسر الایمان بالاعتقادیات بالمعتقدات، برابر خبر دا کہ اعمال شتا کنشتا، برابر خبر کہ اعمال شتا کنشتا. او تفسر الاسلام بالمعتقدات والفقهیات، فسر الاسلام بالمعتقدات شب سے والفقهیات. پورے یو مثال مل ایمان ان تؤمن باللہ شب سے وملائکتہ الى آخرہ معتقدات تھی. حدیث جبریل تا ہو رہا. او مل اسلام، اسلام کیسے ہوئی ورتا اگے کی ورسرا دا حج او دا روجی او دا زکات ذکر دے. او بل جائے کہ پا اسلام کے دے ایمان او دا عمل دوالو ذکر دے پہ اسلام کے. نو ایمان عام دے معتقدات و توئی، برابر خبر دا اعمال شتا کہ نشتا. او اسلام دیتا ہوئی چی ام بمعتقداتی ورسر ام بسی ام ورسر فقہیاتی مسائل اعمال. نو مادر اجتماع کمایوشوا چی او سلی معتقدات ہم درست بھی او اعمال ہم پکی برابر بھی دا سچے شو ایمان او اسلام شو. او کصرف معتقداتی وی او فقہیات ورسر نی نو ایمان شو اسلام نشو. سلورم مذہب دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا متکلمین دے. سلورم مسلک دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا بل ورسر سوک دی او دا متکلمین دے. وی نسبت پا ما بین دا دوارو کے دا عموم خصوص من وجہ دے. نسبت پا دوارو کے پا ما بین دا دوارو کے دا چا دے عموم خصوص من وجہ دے. من وجہ ایمان عام دے، من وجہ اسلام عام دے. نسبت پمین دا دوالو کی نسبت دا عموم خصوص من وجہ یو عام من وجہ بلدری مادی اغوالی. یو مادہ دا اجتماع با مادی دا افتراق. مومن بامبی مسلم بامبی لکمم اغا دلیل وایا کنا اغا وایا. فاخرجنا من کانا فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. امی ورطا مومن ہوئی ورطا مسلم ہوئی مادہ اجتماعی شوا. او مادہ افتراقی دا چی اسلام بوی ایمان بنی، اسلام بوی ایمان بنی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اسلام شتا ایمان نشتا. کوئی کی پہ خبر او جی ایمان وی اسلام نی، ایمان وی اسلام نی. لکہ اسلے پشاہق الجبل کے دے، یو سلی پشاہق الجبل کے دے دعوت دا قرآن و دا پیغمبر ندے رسے دلے درتا. اس قسم دا پیغمبر و دا قرآن دعوت ندے رسے دلے دے با دے خپل اقل سر ایمان ساتی. اقل سر ایمان بخوا موحد بی خواہ بخوا نو اگا مومن دے مسلم ندے. لیکن پیغمبر رسے دلے دے اور دا قرآن رسے دلے دا مبحثم خلاص شو. نو دا اسلام معنی لغوی اصطلاحی. خو یو خبر ذہن کے اخیری فیصلہ کا اخیری بین القوسین اولی کا تنبیہ اغدا چی دا طول مباحث پہ اعتبار دا معانی لغوی و اصطلاحی و سرو ما مر دا اس سے کم تیر شو نسبتونا چی کم نسبتونا تیر شو دا پہ اعتبار دا معنی لغوی اصطلاحی و سرو. اما فی العرف العام، اما فی العرف العام فلا فرق بینہما. عرف عام کے اس فرق دا دوالو مینس کے رشتہ
उर्फ आम के चिकम सड़े मोमिन दे कुल्लु मुमिन मुस्लिमन व कुल्लु मुस्लिमिन अक्स कुल्लिया व अखला कुल्लु मुस्लिमिन मुमिन। उर्फ आम के जो सर मरत मोमिन है मुसलमान नहीं। अब वही खुदा दे तबाह का यो शे दे यो दे रहा नफी कोबल और कोई जमाना मुस्लिम खोए खो मोमिन नेम दा माजी कर दे भाई। नो उर्फ आम की पमाबेन द्वारों के इस फ़र्क निश्ता कि फ़ुलान मुमिन लैसा बिमुस्लिमिन नशवेले और फ़ुलान मुस्लिम लैसा बिमुमिन नशवेले। कुल्लु मुमिन मुस्लिमुन व अक्स कुल्लु मुस्लिमिन मुमिन। उर्फ आम के दगा मख की पे एतबार द मानी लुग़विय्या व इस्तिलाहिय्या व निस्बतुन खलास शो खबर नो दा मबाहिस व खारिजी गुंदे बल खुफ की सबात नहीं शो माचे इजमाल की सबीली अगर पूरा खलास शो की सबात इस्ता इस्ता निश्तम दगा में वीडियो खा किताबुल ईमान तो दा यो खबर हमें पे किताब के ओकला पे मुज़ाफ के बल पे ईमान के दोनों खबरें तेरे शवे उस वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दा यो टके में न बस कोम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दा इमाम बुखारी वजीबा अंदाज दे कला बदा बिस्मिल्लाह दे किताब नमख के रवड़ी राबिश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किताब फुलान बिस्मिल्लाह बमख के रवड़ी किताब बरुस्त रवड़ी कल व किताब उन्वान मख की बिस्मिल्लाह बरुस्त रवड़ी कल व सर न बिस्मिल्लाह रवनणी और कल व किताब पदामियंजो की बिस्मिल्लाह रवड़ी कल व यो बाब ख़त्म की ज़रबल बाब के बिस्मिल्लाह रवड़ी उस दे की शारहीन लोई ला सुनख पेड़ा कोली दी लामिዕ के मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और ज़मीन नून उलमा हाफिज़म लिख ली दी और दामात अखकुल इख्कार नून बबरी दो कातिब गलती दो प्लान की गलती दो उड़ेंगे बात हम को कातिब पसर वराड़ो तो सारी पखपला खताश हुई कातिब खताश हुई दर हकीकत इमाम बुखारी बिस्मिल्लाह अगज़ के रोड़ी के कम दे देना तअत्तुल शिव बिया शोरो कही तअत्तुल खुयो देते हुई जिस सड़ी उद्देश्य और पासी तअत्तुल देते हुई सड़े दसमात लराशि बिया राशि निकल गई तअत्तुल दा ची मुंजिव को बिया राशि दा से तअत्तुल ना यो दुआ दरे वराजे सलोर वराजे मिया शल वराजे दिन तअत्तुल ला गले दे यो दे उली को बिया लगिया जैसे नूर से मुसवदात वगैरह यो दे के हो गई तो चिकलम दिन तअत्तुल रागी और बाद तअत्तुल दी लिकल शुरू की नदी बिस्मिल्लाह हुई देते न गुरु की किताब पावल के रोल बया दा बाप पावल के रोल ना चिकलम दने यो दे के तअत्तुल रागी दे देकर दा सिव की कि यो मबहस खलास की नजान तो उन्वान की दी किताबुल ईमान जैसा नहीं रहता न बस बिया तअत्तुल रागी तातुल्ला अरे वजह न चला वो जो तातुल नफस बिया शुरू करे दा नबिया वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओ कल बाब खलास की उन्वान के नहीं बाब खलास की उन्वान के नहीं तो जब बिया तातुल नफस शुरू कई नो बिस्मिल्लाह वही नूर सर किताब लिखी ओ कल पदामियास के तातुल्ला शी यो किताब शुरू करी यो बाब वही वो लिखी ब्या दे तअत्तुल्ला शी नो जे ब्या कल शुरू कई नो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न शुरू कई बस मुलासिर है बस जनन जोड़म ने मावी सबक खजानिश इस्लामन बाब इफ़आल अस्लम युस्लिमु इस्लामन और मुजर्रद सलिमा यस्लमु सलामतन और माखज़ सलामत याद है इस्लाम और माना हमें वही माना है सदर माना डॉक्टर जाकिर नाइक किताबों ने कतल सिंगरी और बखबरा जाकिर नाइक अकीदा सिंगरा जद सखावत मखो न में जाकिर नाइक लीदे दे न में वसरा मुलाकात शेवे दे न मेरे दे तकरीर चाहता और इधर योजक पर कंप्यूटर चाहता तकरीर लगो यो 15 मिनट में वो इधर दुनिया खालक वर्तरास हो गया पास
माता पता नहीं और ये चेक मुनासबत से माता पता नहीं वो बाज़ हज़ारात हुए ये दिल सलफ़ी मिजाज के दिल सलफ़ी मिजाज के और दे सलीता चले माखबल न दे कि बलचाना बिलवासिता और लगे तकाबुल अदियान के द महारत स्टा पेजरी करे द तकाबुल अदियान के तकाबुल न पे यहूदियत से तवे ईसाईयत से तवे हिंदू मत से तवे सिख से तवे दा मज़ाहिब कतली और दा अगे मज़ाहिब इस्तिदलालात कतली है कि महारत लगे उस सड़े दे और अगर डॉक्टर दे दा स्तर्गो पर मसाइलों के अदत पूरा महारत यो सड़े दे नहव की पेजरी करेगा नागत द नहव पूरा महारत यो सड़े दे अगर पा उसूल हदीस की पेजरी करेगा उसूल हदीस मबाहिस तो लगत मुस्तहदरी हर किस्म बात करी हो और यो सड़ी तखस्सुस फिल फिक़ह करे दे और पेजरी करेगा और अगर तारे की महारत की कदा माँ मुझे पर तस्वीर की उड़ी पत्तुले हो हाँ टाइम लगे हाँ टाइम लगे पेन कर देगा और टाइम हम बुला रहे हैं गिरा से क्या लगे असी वो खबर है तक जरा दियो खबर है ये उठ के जमा हुआ फ़ायदा खुद रवाना है माँ और इधर ही माँ पूरे देने लेकर तेरे इधर क्या काफिरात अल्लाह नदी शरीफ बरात मुसलमान तो यो 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 ताइफा यो द दिन गोरा मौलाना साहब द दिन देरी शोभी द मोटर की टायर खपल जाए बड़ी मोटर की इंजन खपल जाए बड़ी मोटर के अशे जिपे तावी दागे खपल जाए अखपा जे कम दे लौड़ी अगखपा दागे खपल दे अगर मंदाणु अब उस बात ने दे मंदाणु अजदा सीधा से कही दागे खपल दे जो ना कोटे मंदिर लिब्रे दे उधर माते सरी भी दे टायराड गाड़ी जमा लाने न स्पॉट दे टायराड अदोना फुटे ने मंदे गोला माते कदा गोला वो खत टायराड खला कुछ दे दे गाड़ी बकम तरफ डाल ओ वाला कदा फुटे ने गोला पर इंजन के औनियो को इंजन दे नो के इंजन हो इंजन che कमाल हो बमा के दे गाड़ी को दे जाए दो फोर दे रोज कदा खराब है प्लान की गाड़ी रवा टायर वता हुई के जना जोड़े स्टा प्लान दे जना जोड़े मा अब कमंदानु जिदा सीधा सीखे अगर वो जिदा पता मियां जो दरेगा बेचारा और नमक के दमरुद तुम दत्तवर का वजूर तो हमारा रवान शाह और कभी कम सीधा सीखेगी अगर वो जिज़्मा पक्ते उधरी द मोड़ा कमराला कमना वल्ला जो बरे दस अखुनान वजे और पुटी डिब्रे द पके अगर डिब्रे सवई अगर वो इज्जत दर ना वो खत्मान सवई दस पर आती और अगर टायराड वो मना सिस्टम को दे छोड़ दे चलो तावे कम फलान दे नजर नो मोटर दाहर पुरदे पके खपल ज़ैर दाना की इंजन ठीक ते यो बड़े कीमती पुरदा भाई बल दस रुपये पुरदा है 10 रुपये मक्के पर उसका ये होता है कि मुझको द गुनेर नाराजू कर इस्तेमाल दे और दास इस्तेमाल जता करला कि बतिला करे रात स्वदे दे वो बस ये होता है कि मुद्रा हो गया वो बा छोले या मैं जमुंगा शागिर्द मेरे हसन मुरी से तेरे कोनो के जरा करा शेख खराब खैर रोज़म द जुमे व मिसरानम नो हो तो चल पके शेव पर गाड़ी बिल्कुल बंद हो और कदम दा गाड़ी ऑटोमेटिक को अगल गाड़ी मासा नो ऑटोमेटिक को चे बंद ची का बिया औड़ी पेट्रोल कार ब्रेक वो देख एक्सीडेंट ना बच गाड़ी वजह दो ना बचो रे नुकसान खलक रातल चादर पे जंदम जाना मौसूल हुआ सर मैं बता दवा पे रे क्या रहा है क्या करा रे नो से चले यो मिस्त्री रावत योरा बढ़ना रे योरा बढ़ द जनरेटर हो कदा सो योरा बढ़ेगी अगर बड़ी होता बदल का मंगसर जता जोड़ पगाड़ी के प्रो तो अवश्य स्टार्ट कभी से रबड़ पर 50 रुपये द 50 रुपये द रबड़ द पारा वलाड़ू 50 रुपये रबड़ पर के वाचे खबर अखला था जो
दारंगी द मुद्दा दीन दिखा द चा मिसाल पर के इंजन दे द आलिम और मदरसा द चा मिसाल द टेर दे द चा मिसाल द सदी द चा नाल अल्लाह पर दिन की द अर्चा न करा दावत इल्लाह नान ला शेर बदे दावत इल्लाह अंत मदरसा जान ला तसव्वुफ जान ला जिहाद फी सबीलिल्लाह जान ला और दगा दुगाफी पर दुगवाला जान दम पकी हो जाता दे लगिया दे कि उद्यान सर मुकाबले के लगिया दे तीन द्वारों सर मुकाबले के तो हम मकबले और सोचते इधर चा अकीदा खराब नहीं करा खराब अकीदे वाला मेडल बनी चा अकीदा खराब बनी नो दा हम आहंगी रहते हैं हम मोटर टोले पुरदे जो बतर मा फकत अला बस और टोले पुरदे ला इंजन वही के ना कि जमा को ताकत जाते कि अरे यो पुरदे इंजन शी ना मुमकिन है और जो टायर वही कि अर्धे से लगे इधर इनका काफियत ज़माना दखलन के बाद खलक वही जो अमल के बाद खलक लगिया दे ना कोई कि दा टोलम दा अमल शो बाद हजरात पे वो अमल के लगिया दे पूरी दुनिया तो इधर अकबल दे प्रेद ज़माना शो होगा अकबल दे प्रेद ज़माना शो होगा मन दारी पे किसी जाती चिट्टा कता तो चाबी चिट्टा चिट्टा तो तबलीगी हजरात के हमारा ईमान कमज़ोर है ये ठीक कहता है नोदागर तपोजो की दी कमज़ोर है बात ईमानों ने मजबूत है और चीज़ कमज़ोर है नो कमज़ोर त्याज माखुई के ज़ुर्फ़ और शिद्दत राज़ी क्या ना मंसूर है मतलब तबलीगी हमारा ईमान मजबूत है और साथ ईमान और तबलीग वाला पाकिस्तान है नो मजबूत थी क्या कमज़ोर है तो तबलीग की दाखा बनेगी ना कोई उसूल तकफीर से चीज़ मुकम कम का साथ तकाफिर वेली को फरमाना को फरमाना माँ मुकम्मल दरता होगा मासूम दरता इधर पैगम्बर ने इनकार किया तो अवामिर ने इनकार किया रुफला पकड़ा जाए द नवाही ने इनकार किया इनकार न माना न कवलना इनकार कही या दा अर्स कही उधर तकजीब न हाजिर आया या तावीलात फासिद है दा कुफर दे बसीत वाला मुरक्कब वाला बसीत वाला उस हुक्म ने लगी ना इस हुक्म मावी माल दवार यौ देखा दारुम देवबन वाला फतवा ला बोले जिदा गुमराह सरे अभी इनका खबाइस मुशाहदा देखा है उलमा इनका सह मुखालिफ मतलब उलमा दा तमाम क्यों पता है लेकिन ना एक जिहाद मुखालफत करियो बयान माता पता नहीं ज़नेम खबर थे नेम खबरदार एक ना एक ज़मात से शेर दे सबे बड़ा तेरे का खुदे खसा दी खास कारणों के खुदे दे खसा दी और का कारणों के खुदे दे खड़ा होता है अगर दिन तक उस कुछ चीज़ पे है ना तेरा मुलाकात तो जरूर करो ना जो ना बता दो وماذا خبرك أخرى تاسودا غالبا ما نقول بيوزن دي تنوي ما تا تبلغ ما تبيو بيان أبدا صفات